که تاسو باندې څوک گزار کوي نو صبر کوئ. لږ کې شیر کې د الله د رضا دپاره. څوک بدی ردی وي نو صبر کوئ. صرف تبلیغ، صرف دعوت. دا د قرآن ترجمه د قرآن درس لفظ به لفظ. الم تر الى الذين ينویني هغه چاته قیل لهم چې ویل شو دیتا. سورة النساء کفو ایدیکم بندون سیخ خپل لاسونه. 77 یعنی 79 نمبر یاد نواله. واقیموا الصلاة ادروی منزل را تر یو کم اتیایم پورې یعنی تر 79 پورې. واقیموا الصلاة پابندی کوي د منځ اردو او پښتو دونوں میں. واقیموا الصلاة همیشګری کوي په منځ. تاسو ته پته ده چې په انسان باندې د مصیبتونو ولې راځي. وآتوا الزکاة ورکوي زکات. قرآن د دې په باره کې څه وایي؟ مکی کې حکم دا دی چې جنگ به نه کوئ، جهاد به نه کوئ، جګړې به نه کوئ. د الله تعالی ډیر ضروری پیغام اخره پورې واورئ. صبر به کوئ، مونځ به قائم ساتئ، زکات به ورکوئ. دا پیغام چې کم مسلمان واوري د هغه زندگی به سره بدله شي. فلما کتب علیهم القتال نو هر کله چې فرض کړی شو په دې باندې جنگ جهاد. دا ویډیو اخره پورې واورئ، په دې کې ډېر غټ نصیحت دی. لکه څنګه چې الله نه یاره پکار ده داسې به دا بېایمانه د کافرو نه یریدل. او یو ضروری خبر دا ده چې مولانا مفتی عیسی صاحب دې درس کې په اخره کې داسې یو خبره ویلې ده چې تا به په زندګۍ کې نه اورېدي. ویډیو اخره پورې پرېږدی ما واورئ او شیر کې او د الله د رضا لپاره لایک کړئ. خو لیک څوک ورکوي نه، لیک بس خدای خبر لیک ویر نشي. که ستا دا خیالي چې کور به ناست یم بستره کې به مرګ نه راځي، که جهاد را لاړم د الله دین دپاره مې هجرت وکړو کور نه بهر ووتم نو مرګ به راشي. بس اوس د دې ځای نه د قرآن درس شروع شو، تر اخره پورې واورئ وګورئ. الم تر الى الذين ينویني هغه چاته قیل لهم چې ویل شو دیتا کفو ایدیکم بندون سیخ خپل لاسونه. واقیموا الصلاة ادروی منزل را. واقیموا الصلاة پابندی کوي د منځ. واقیموا الصلاة همیشګری کوي په منځ. وآتوا الزکاة ورکوي زکات. مکی کې حکم دا دی چې جنگ به نه کوئ، جهاد به نه کوئ، جګړې به نه کوئ. صبر به کوئ، مونځ به قائم ساتئ، زکات به ورکوئ. فلما کتب علیهم القتال نو هر کله چې فرض کړی شو په دې باندې جنگ جهاد. اذا فریق منهم نو دغه وخت یوه ډله د دینا یعنی منافقان یخشون الناس یریدل با د کافرونه که خشیت الله پشان د یرید الله. لکه څنګه چې الله نه یاره پکار ده داسې به دا بېایمانه د کافرو نه یریدل. که خشیت الله پشان د یری د الله او اشد خشیه یا زیات سخت د یری. الله نه چې څنګه یاره پکار ده داسې بدی د کافرو نه یریدل بلکې دین هم سخت. وقالو او دی ویل ربنا ای زمنګ ربا لما كتبتا ولی دی فرض علینا من باندې القتال جهاد جنگیدل. یو خودی یره کولا د کافرونه پشان د یری د الله بلکې داغین هم زیات سخت. او دا گلی شروع کړه لما كتبت علینا القتال ولی دی فرض من باندې جهاد. لولا اخرتنا کچرتتا رستو کړي وې منګ لرا الى اجل قریب تر نیټه نږدې. اوس په دې منګ باندې jihad نو فرض کړي، اوس کو منګ وزګار نه یو، زمنګ باغونه دي، فصلونه دي، کارونه دي، دي ته څوک وزګار دي. لولا اخرتنا الى اجل قریب ولدي رستو نکړو منګه تر نیټه مقرره تر نیټه نږدې. قل ورته ویا پیغمبره متاع الدنیا قلیل
سکا د دنیا ډیر لګا دا تاسو د دنیا محبت کې اخته شوی یې نو د دنیا سکا او فائدہ خو ډیر لګا دا فترکوه دا پری دی سو دنیا بس منډي وای د دنیا مینا محبت راغستی دا قل ورته یا پیغمبره متاع الدنیا قلیل فائدہ د دنیا ډیر لګا دا والآخرت خیر او آخرت ورده بهتر او خیر ده لمن هغه چالرا اتقا چیزان اوسات د مینی محبت د دنیا نا دنیا خو لګه زندگی دا او آخرت ډیر غورا ډیر بهتر ډیر د خیر شه ده هغه چالرا چې یریږي هغه چالرا چې تقوا کوي هغه چالرا چې ځان ساتي د سستیانا هغه چالرا چې ځان ساتي د محبت د دنیا نا ولا تظلمون فتیلا او ظلم به ونکړی شي په مقدار د تار د اډو کې د کجوري معمولی ضربر الله به تاسو باندې ظلم زیاتې نه کوي اينما تکونو چرته چی ای تاسو هر ځای کې چی ای کستا دا خیالي چې کور بناستم بستر کې به مرګ ناراضي ک جهاد را لاړم د الله دین د پاره مې هجرت کو کور نه بار وتم نو مرګ براشي اينما تکونو چرته چی ای تاسو یدرککم الموت را بشی تاسو تمرګ یدرککم الموت بیا بمومی تاسو لرا مرګ کستا دا خیالي چې زبا د مرګ نه بے درک شم پټ پشم رک پشم اينما تکونو چرته چی تاسو یدرککم الموت بیا بمومی تاسو لرا مرګ را بشی تاسو ته مرګ ولو کنتم فی بروج مشیده اگر کئی تاسو په بنگلو مضبوطو کی فی بروج مشیده په قلاګانو مضبوطو کی یو سړی یو لوی بلډینګ ودرې سل منزله او لاندې باندې ټول ماربلو لګي دروازې کړکۍ هر سبند کی سیسا پیلای دیوار ته نه جوړ کی بیا به هم فرشتہ د مرګ راځي ملک الموت اسرائیل علیہ السلام بزان رسي دا په کړکۍ په دروازې نه راځي اينما تکونو چرته چي تاسو یدرککم الموت را بشی تاسو ته مرګ ولو کنتم اگر گئی تاسو فی بروج مشیدہ په بنگلو مضبوطو کی په قلاګانو مضبوطو کی وان تصيبهم حسنه دا بل بد اخلاقی ګورا د منافقانو کچرته اورسی مسلمانانو ته کامیابی خوشحالی فتح غنیمت دمال یقولون دی وای هذه من عند الله دا خدا الله مهربان تیا دا هذه من عند الله دا طرف د الله نه دا یعنی دا خو مقرره و دا خو بکیدل کدی مال د غنیمت بیا مومی سو خوشحالی ورته ورسین ډیر خوشاله شي چې دا خو الله مقرر کړي و دا خو کېدل وان تصيبهم سیئه او گورسی کی دیتا سے تکلیف مصیبت غم پریشانی صدمہ سیئتن شکست یقولون دی منافقان وائی هذه من عندک دا مصیبت دا بدحالی دا تکلیف دا پریشانی دا شکست پیغمبر آستا دا وجی دے یعنی پیغمبر علیہ السلام نا بدفالی اخلی ته چې نوې راغلی نو زمونږ لوی لوی باغونه او فصلونه او مزو کې خوشحالو کې پراتو خو چې کله ته راغلی او تا دعوت او بیان شروع کو نو هر څه زمونږ لاړل تباش قل ورته ویا پیغمبره کل من عند الله هر څه طرفه د الله ندی تکلیف ته کراحت ته شپه دا او کرز فتح دا او کا شکست بدحالی دا او کا خوشحالی خدی او کبد هر څه د الله طرف نه قل كل من عند الله هر څه طرفه د الله ندی فما لهؤلاء القوم نسدی دی خلق لرا دی قوم لرا لا یکادون ننزدیکیږي یفقهون چیزان پوکی حدیثا په خبره
داسې بې عقله دي چې ځان په خبره نه پوهږي. لا یکادون یفقهون حدیثا ځان نه نږدې کوي چې پوه شي په بیان د قرآن. ما اصحابک قانون دا دی، قاعده دا ده، کدی ته راحت خوشحالي رسیږي نو دا هم د الله طرف نه دي، او کدی د څه مصیبت غم پریشانی صدمه او شکست راځي نو د هغې وجه دا ده، مخکینی نه ده. ما اصحابک هغه چې رسی تا ته پیغمبره، خطاب پیغمبر علیه السلام ته دی خو د هغه په واسطې ټول عالم ته دی. ما اصحابک هغه چې رسی تا ته انسانا من حسنت څه خوشحالي صراحت، فمن الله اے فمن فضل الله نو دا فضل د الله دی. نن کته موړي پټي خوشاله راحت کې نو دا د الله فضل وګڼه. ما اصحابک هغه چې رسی تا ته من حسنت خوشحالي فتحه، فمن الله نو طرفه د الله نه ده. وما اصحابک او هغه چې رسی تا ته من سیئات څه تکلیف پریشانی څه مصیبت څه غم څه شکست، فمن نفسک اے فمن ذنبک نو دا ستا د ګناه د لاسه. کتا ته څه غم راځي پریشانی صدمه راځي نو ستا د ګناه د لاسه. ګناه بند کا نو بیا به راحت او خوشحالی کی. وما اصحابک هغه چې رسی تا ته من سیئات څه تکلیف، فمن نفسک نو دا ستا د ځان د وجې دی، یعنی ستا د ګناه د لاسه دا کار دی. وارسلناک ما را لېږلی ته پیغمبره للناس د پاره د ټول عالم ټول مخلوقات رسولا پیغمبر. د پیغمبر علیه السلام رسالت عامة الناس د پاره دی، کل عالم د پاره. وکفا بالله شهیدا او کافی دی اللہ پدی خبر گواہ حاضر او ناظر. لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے. شیئر کرنا اور یہ لائک کرنا، بس لائک بھول جاتے ہیں. پورا ویڈیو سن کے پتہ نہیں یہ ویڈیو پسند نہیں آتا، پتہ نہیں یہ اس کا آواز ٹھیک نہیں ہے. یہ قرآن کا ترجمہ ہے، لفظ بہ لفظ ترجمہ، اردو کم دا پختو کم دا او د دین خبره ده. ستاسو د لایک په وجه باندې دا مخې ته دا ویډیو لاړ شي، نور خلک یې ګوري، ما او تاسو ته به اجر ملوي. لایک یې ضرور کړئ او کومنټ ورکړئ، ماشاء الله وایئ یا جزاک الله وایئ یا زبردست وایئ، څه خو وایئ. د کومنټ زه د ستاسو دا نه غواړم چې ما ته د یو سړي ماشاء الله وایي، خو دا دې سره چې تاسو کومنټ ورکړئ دا ویډیو مخې ته وچلیږي، نو بیا به نور خلک بیا ګوري. د دې دا وجه ده. په کومنټ لازمي نه ده چې په کومنټ چې ته ورکړې نو هغه ویډیو به بیا مخې ته وځي، لایک ورکړې دا ویډیو بیا مخې ته وځي. څه دا نه ده چې ما ته به لایکونه میلاو شي چې ما ته به بیا پیسې ملګي. الله پاک هم خوشحاله کا، الله پاک هم کامیاب کا.